أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. سورة يوسف دولسمه سپاره او په سورة یوسف کې 9 نمبر آیات ده. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف يقينا اشتا في يوسف فقصد يوسف عليه السلام کې واخوته او درونو داغه کې آیت عبرتنا للسائلين د پاره تپوس کوونکو. اوس د دې ځین الله سبحانه وتعالى د یوسف علیه السلام واقعا تفصیلا دا بیان کړی ده چې په دې کې 12 مقامات دي. اول مقام د دې ځین تر د 19 آیاته پورې او په دې ځای کې د زامنو د یعقوب علیه السلام د زامنو د پلار سره د یوسف علیه السلام په باره کې په 15 طریقو سره مکرونه کول دا به ذکر شي چې دا ټول امتحانات دي په یعقوب علیه السلام او په یوسف علیه السلام باندې. نو اوس په دې واقعه کې عبرتونه راوباسي. یوسف علیه السلام او داغه د ورونو د دې قصې په باره کې مکې والو ته هیڅ علم نه و او نه نبي صلی الله علیه وسلم ته د دې څه خبرو چې د یوسف علیه السلام تیر شوی یعقوب علیه السلام تیر شوی دا څه علم ورسره نه و. الله سبحانه وتعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته دې خبرې د خبر ورکول د پاره په قران کریم کې دا سورت نازل کو. سورت یوسف دا نازل کو. او نبی صلی الله علیه وسلم بیا د مکی والو په مخ کې دې تلاوت وکړو. دا غزي خلق به د دین خبر شو او دا د دې خبرې قطعي دلیل چې نبی صلی الله علیه وسلم د الله تعالی نبی وو. نو په آیات للسائلین کې دې طرف ته اشاره ده. لقد كان يقينا كان اشتا في يوسف فقصد يوسف عليه السلام واخوته او درونو داغه کې واخوته د یوسف علیه السلام د دې ورونو نمونه قرطبي رحم الله لیکلي دي. دې ذکر کول د ضرورت نشته ده. دا بعضې خلک چې ناشنا سوالونه کوي چې د یوسف علیه السلام درونو څه نومونه و. د امام قرطبي رحم الله د دې 9 نمبر آیت د لاندې دا نومونه ذکر کړي ښه تفصیل په دې باندې کړی. د یعقوب علیه السلام مشره زوی دغه نوم روبیل او د بل زوی نوم شمعون بلاوا یهوذا زیالون یشجره. د دوی مور لیا بنت لیان د یعقوب علیه السلام د خاله لور وه او څلور زامن دا د 2 وینځو نه و. دان نقتالی جاد عشر. بیا د لیا د خور راحیل سره واده دا یې وکړو
چې کله د یعقوب علیه السلام د یو بي وفات شوله د هغې بله خور و د هغې سره یې واده وکړو چې د هغې راحیل نوم و. د هغې نه یوسف علیه السلام او بنیامین دا ته پیدا شو. د یعقوب علیه السلام ټول 12 زامن او د یعقوب علیه السلام د مور نوم دا رفقا نوم یې و. د یوسف علیه السلام مور راحیل کله چې بنیامین پیدا شو د یوسف علیه السلام مور وفات شو. لیان بن ناهر بن آزر د یعقوب علیه السلام خاله وه او د یو قول مطابق یعنی دونه د وینځو نومونه یعنی لیا او تلتا دا و. نو په دې کې یو راحیل او دویمه د هغې خور لیا وه چې کله یوه وفات شوه بیا بلې په نکاح باندې واخیست او دا دونه یعقوب علیه السلام نه په تحفه کې ورکړی شوی. مفسر قاشانی رحمه الله وایي چې د دې واقعې نه 3 اهمې خبرې معلومیږي. اوله خبره د دې نه دا معلومیږي چې د نبوت او رسالت تعلق خالص د رب العالمین د مشیت سره دی. الله سبحانه وتعالی چې چاله غواړي دا نعمت ورکوي. او دویمه خبره د دې نه دا معلومیږي چې الله رب العالمین که یو نعمت چاته ورکول غواړي هغه څوک نشي منع کولی او الله سبحانه وتعالی چې د چا حفاظت کوي هغه ته هیڅوک ضرر نشي ورکولی. او درېیمه د دې نه دا خبره معلومیږي چې د شیطان مکر او فریب نه انبیا علیه السلام خطره کوي. په دې وجه هغوی هر وخت دغه د شیطان د وسوسو چلونو د بچ کېدو دپاره د رب العالمین نه دعاګانې غواړي د الله نه دعاګانې کوي چې الله د دې شیطان د وسوسو نه وساتي. آیات للسائلین عبرتونه د تپوس کوونکو دپاره. د آیات للسائلین د دې 2 تفسیره دي. للسائلین د پاره د هغه خلکو چې تحقیق کوونکي په واقع د یوسف علیه السلام کې او د هغې نه عبرتونو حکمتونو ډېرې مسلې راوباسي. یو ته دا مطلب دی او دویم مطلب مفسرینو دا بیان کړی دی یا د پاره د سوال کوونکو په لسان الحال یا په لسان المقال سره. لکه مکې والو دا تپوس کړی چې مصر ته بني اسرائیل ولې نقل شو او قرطبي رحم الله لیکلی چې مکې والو ویل چې موږ ته یو داسې نبي د داسې نبي خبر راکړه چې هغه په شام کې اوسېدو او زوی مصر ته بوتللی شو او هغه ورپسې جلل تر دې چې وړوند شو. نو په دې وخت کې په مکه کې هیڅوک د دې نه خبر نه و. د اهل کتاب نوم په دې کې څوک نه و. په مکه کې څوک اهل کتاب یهود نه و او نه چا د انبیا علیه السلام حالات معلوم. دا سوال دې ته څنګه معلوم شو؟ دا سوال چا وکړو؟ دا یهودو خط لیکلی و او د مدینې چې کوم یهودو هغوی خط ولیکلو مکې ته راولېږلو. مکې مشرکین ته دا اعتراض وښودلو چې دا سوال په دې پیغمبر باندې وکړئ چې په شام کې کم پیغمبر و د هغه زوی مصر ته څنګه بوتللی شو. نو الله سبحانه وتعالی دا صورت ټول په یو ځل نازل کړو او د تورات مطابق واقع بیان کړه سره د زیادت نه. دا ښه نښه شوه د نبي صلی الله علیه وسلم د نبوت دپاره.
او صاحب د منر رحم الله وی چې په قصه د یوسف کې ډیر قسمه دلیلونه دي په ډیر قسمه قدرتونه د الله رب العالمین او حکمت داغه او الله سبحانه وتعالى چې چاله وغلي مرتبه او چتای او چاته چې وغره هغه غوره کی هغه من خپل لطف او مهرباني کوي الله سبحانه وتعالى فرمایي لقد كان في يوسف يقينا اشتا في يوسف په قصه د یوسف علی السلام کې و اخوته او درونو داغه کې آیتونه عبرتونه للسائلین د پر تاسو کوونکو اذ قالوا کل چې ویل دوی لا یوسف خامخ یوسف واخوه اورور داغه بنیامین احب ډیر خوخ د الی ابینا پلار زمونږ ته د یوسف علیه السلام ورونه یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام ته دا خبره کړې وه چې دا خوب بچا ته نه وي لکه مخکې دا خبره تېره شوه خو بعضې وایي د دې نه خبر شوی خو دا خبره صحیح نه ده د یوسف علیه السلام د دې خوب نه رونه نه و خبر خو د یوسف علیه السلام څخه د هغه د پلار چې د هغه د عسکرونه و یوسف او بنیامین د پلار ورته ډېره زیاته مینه وه نو رونه یې په حسد کې راغلل او د خپل ورور دپاره یو چل جوړ کړو دلته دا سوال پیدا کیږي چې پلار ولې دې دوانو سره مینه زیاته کوله د هغې وجه دا وه چې دوی کې تقوا زیاته وه او دوی پاک خلک طاعت پکې زیات و نورو کې دومره تقوا نه وه نو دوی په حسد کې راغلل د هغې دپاره یې چل جوړ کړو خو دوی له حسد نه و پکار چې دوی د خپل ډیرونو سره یې حسد کړی وی بلکې تقوا اختیارول پکارو چې د تقوا اختیار کړی وی چې د پلار مینه د دوی سره پیدا شوی وی او دا قانون دی چې کله د یو قوم سره حسد کې د هغې په شان ځان جوړ کړه نو تا ته به هم دغه مرتبه درته میلاوه شي نو په دې ایتونو کې دې خبرې ته اشاره ده اذ قالوا کله چې ویل لیوسف خامخ یوسف او اخو ورور د هغه بنیامین احب ډیر خوښ دی الی ابینا پلار زمونږ ته منا زمونږ نه ونحن عصبه او حال دا چې مونږ مضبوطه ډله یو ونحن عصبه مطلب دا و چې کار والا مونږ یو مینه د بل چا سره کېږي یعنې رزق مونږ راوړو حفاظت یې کوو او هر شي ته ولاړو مینه د بل چا سره کېږي او عصبه هغه مضبوط جماعت ته و چې د دریو نه تر لسو پورې کسانو ته عصبه ویلی کېږي او بعضې مفسرینو ذکر کوي چې لسو کسان یا د هغې نه زیاتو ته عصبتون ویلی کېږي نو عصبه کې د احاطې او د مضبوطوالي معنی پرته ده ان ابانا یقینا پلار زمونږ لفی ضلال مبین خامخه په سادګۍ ښکاره کې دی ضلال مبین ضلال دلته دینی گمراهی ته نه وای ځکه دوی دا اراده کړې وه دوی په دې خبره باندې کافران کېدل ځکه نبي ته د ضلال نسبت کول د گمراهی نسبت کول دا کفر دی دلته د ضلال نه مراد عدم العلم بمصالح الشیء الدنیویه یعنی په دنیایي مصالحتونو باندې نه پوهېدل دا ته مراد دی یعنی مراد نه سادګي ده ابن زید رحمه الله چې لفی خطأ من الرأيه یعنی په خپل رأی کې خطا ده یعنی چې دا هغه چا سره مینه کوي چې هغه ضعیف دی یعنی هیڅ پیدا نشي ورکولی موږ طاقتور سره مینه نه کوي یعنی دا مطلب یې دی نو ان ابانا لفی ضلال مبین نو معنی به دا شي یقینا پلار زموږ خامخه په سادګۍ ښکاره کې دی داسې معنی به کولی شي
الله سبحانه وتعالى من تاسو په دې باندې عمل توفیق راکړي. وصلی الله تعالی خیر خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.